مسافر رونی پیسې بندي د دې علاقو کسان د هغې مشري کوي څومره وخت تېر شي په کلونو باندې هغه د هغه پیسې نه ورکوي ټال مټول نن به درکم سبا به درکم هغه غریبانان هلته کې دومره ذلیله کي دومره کمزوري کي سوال او منت زاري جرګې هغه پیسې وله نه ورکوي بله ورځ زه یو کس بولی وم په چا باندې قرض و نو ما ته یې ویې د دې قرض متعلق ورته وینا وکړه نو هغه راته اول قیصه وکړه په دې لاره باندې چې په دې سړي باندې زما قرض دی او تقریبا 4 کاله وشو او ما ورسره په سعودي عرب کې او ډېر ضرورت شو حاجت شو ما ول ریالونه ورکړه لیکل مې ورسره هم وکړه خو وخت تېرېده ما به وی چې وس به راکي وس به راکي وس به راکي خو سړي د سره نه دا وینه چې په ما باندې د قرض دی یو ورځ مې ورته وینا وکړه چېرې دا قرض 4 کاله وشو ته زما هغه قرض راکې که نه راکې وی ما ته وی چې در به کړم بیا مې پسې یو کس ور ولېږه چې ته زما هغه قرض راکې که نه وی هغه ته سوال جواب ویلی چې څه شي قرض ستا قرض په ما باندې کوم ځای کې زه خو ستا نه د سرې نه خبر نه یم نو یو خو مهرباني وکئ که د چا په چا باندې قرضونه نو هغه قرضونه ورته ادا کړئ دا حقوق العباد دي رب خو ګوري که نه که ته نن کاغذ ورک کړي که ته نن ځان غلی کړي که ته نن ګواله روپۍ ورکړي نو دا ټول فلم لاندې الله ګوري نه د قیامت په ورځ به تا ته دا ټول شی مخامخ کوي نه په هغه ځای کې به بیا څه جواب ورکړې د هغې قرضې بدله به بیا ورکړي هلته به بیا څه کوې بزرګانو احوال خو دا و امام ذهبي رحمت الله علیه الکبایر کې یو واقعه لیکلې ده چې یو سړی بل سړي په خوب کې ولیده او ډېر سخت عذاب کې دی دی ورته وایي ته خو په دنیا کې ډېر ښه سړی وې خلکو ته ډېر ظاهري طور باندې خو ډېر درست معلومېدې نن تاله عذاب درکولی کېږي دا ولې دغه سړی ورته وایي د پلانکي نه ما په دنیا کې ستن اغستې وه ستن او هغه ستن زما څه پاتې شوه ما هغه واپس هغه له نه ده ورکړې نن چې عذاب دی او زه پکې اخته یم په دې عذاب کې دا د حق ستلې د نه ورکولو د وجې نو چې د چا مال دی وواو حقوق العباد د منځې پاتې شو نو د ستنې حساب کتاب به ګوری کېږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره د اني د ذرې حساب کتاب به کېږي ګوری رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصتیږي نو آخره چې کوم نصیحت کوي امت ته نو هغه نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوي چې اے مسلمانانو اے زما امته تاسو د منځ اهتمام کوئ او د دې مزدورانو قدر کوئ چې کوم خلک ستا د مټې د لاندې دي ته په هغې باندې مشري کې نو تاسو د دې خیال ساتئ نن د مزدور څومره خیال ساتلی کېږي اندازه ولګوئ مزدور که 10 منټه وروسته راشي نو چې چا بولی هغه له چې په دې خوله باندې څه ورځي وایي ورته څومره پیسې پوري د مزدور بار بار ځي هغه غریب زما روپۍ راکه قرض روپۍ د ده ذاتي روپۍ هغه کسې نه ورکوي د حقوق العبادو پوزیشن دی زم حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د شهید هر یو ګناه به معاف کېږي یغفر للشهید کل ذنب د شهید هر یو ګناه به معاف کېږي الا الدین مگر قرض نه معاف کېږي د شهید شهید چې کله شهید شي د هغې نه بعد د شهید شاته څومره ګناهونه دي ټول معاف الا الدین مگر قرض نه معاف کېږي ولې علماء کرام فرمایي د قرض تعلق د حقوق العباد سره دی نو حقوق العباد به پوره کې دا په دې باندې هم نه کېږي چې ته الله ته زاري وکړي چې الله ما د پلانکي نه قرض اخیستی دی او ته یې راته معاف کړه نو دا قرضونه دا د حقوق العباد سره تعلق دی دا په دې باندې اوس نه کېږي چې ته الله ته تندی راکاږي ته تهجد وکړي ته نوافل وکړي چې ربه ما ته د پلانکي هغه حق معاف کړه نه الله تعالی ویل ول د دې پلانکي نه معافي وغواړه چې دې پلانکي معاف کړې د هغې نه بعد به دې زه معاف کوم